بسم الله الرحمن الرحیم. زه احسان الله احسان تحصیل چیرمن سنټر کوم. نن زموږ د تحصیل کونسل سنټر کوم د معزز چیرمنان حضراتو یو مشترکه اجلاس وشو. هغه کې مختلف ایجنډې وې. یوه ایجنډه زموږ کوم لوکل کونسل اسوسییشن د طرفه 11 تاریخ باندې کوم پېښور کې درنه احتجاج دی، هغې دپاره هم دلته بحث مباحثه وشوه، د هغې تیاریانو باندې خبره وشوه. دې دپاره به موږ تحصیل کونسل سنټر کورم نه بالخصوص او د لوور کورم او د اپر کورم نه موږ سره څومره هم ملک چیرمنان دي هغې در پېښور ته د تګ بندوبست به کوو. یقینا تاسو علم کې به وي بلدیاتي نظام تقریبا 3.5 کاله پوره کېدونکي دي. اولنی پیس به میاشت دوه پس هغه وایند اپ کېږي، خو تر اوسه پورې د صوبایي حکومت د طرفه که هغوی ته انتظامي اختیارات دي یا عملي اختیارات دي هغه اوسه پورې نه دي میلاو شوي. دې دپاره یقینا موږ د لوکل کونسل د طرفه چې کوم اسوسییشن دی هغې د طرفه مختلفو موقعو باندې احتجاجونه هم کړي دي او اسمبلی مخې ته موږ مظاهرې کړي دي او ورسره د عدالتي لاره هم موږ نیولې ده. هغې کې 3 کاله زموږ کیس وچلېدو، 13 میاشتو راسې هغه کیس فیصله شوی دی، خو د بده مرغه زموږ صوبایي حکومت چې دوی دعوې زموږ به اختیارات لاندې ساتي ته وځو، خو بیا هم دوی نه اختیارات ورکړو نه دغه کوم زموږ عیني حق جوړېږي. د فنډ څومره هم زموږ شیرز دي لکه څنګه د صوبا کلیم کوي چې وفاق سره زموږ د NFC په مد کې کوم بقایجات دي، همدارنګه زموږ د تحصیلونو د مقامي حکومتونو صوبې سره چې کوم د PFC په مد کې کوم شیرز دي تر اوسه پورې نه دي میلاو شوي. دې دپاره یقینا عوام ګیلې هم کوي، د عوام کومې مسلې دي 3 یا 4 کاله مخکې کومې مسلې وې هغه مسلې اوسه پورې مغه جو کې تو موجودې دي. د هغه دپاره زموږ دغه ټولو د عوامو دپاره د څومره هم زموږ منتخب خلک دي یا زموږ د صوبې دغه تحصیلونه دي د دوی محرومۍ ختمولو دپاره د دوی سماجي او خدماتو دپاره زموږ دغه احتجاج به کېږي چې هغه کې زموږ د بلدیاتي نمایندګانو کوم مدتي توسیع دی یا زموږ د فنډ چې کوم هغه د بقایجات د صوبایي حکومت سره یا زموږ د اختیاراتو چې کوم عدالتي احکاماتو باوجود موږ ته اختیارات نشي راکوی، هغې خلاف به زموږ 11 تاریخ درنه وي. یقینا دا به یو ورځ احتجاج نه وي، دې ځل به موږ کینو تر څو پورې چې موږ ته باقاعده زموږ دغه مطالبات چې کوم دي مختلفو موقعو کې چې دوی کوم سره منلي هم دي هغه دوی عملي نه وي کړي. نو تاسو ټول ته زموږ څومره هم د کورمي یا زموږ قبایلي ضلعو کوم چیرمنان حضرات دي دوی ته دا خواست دی چې دوی دغه احتجاج کې شرکت وکړي. د سنټرل کورونه به انشاءالله زموږ ټول ویلیج چیرمنان تحصیل کونسل ممبران دوی به شرکت کوي. او دې سره سره زموږ دلته د جمعیت علما اسلام کوم جنرال سیکرټري دی هغه هم موږ سره شریک دی، دوی ته هم موږ دعوت ورکړو. دوی به هم موږ سره د جماعتي کوم کارکنان دي که هغه زموږ سره بلدیاتي ممبران دي او که نه دي دوی به هم موږ ته یقین دهاني راکړه چې دوی به موږ سره په دې احتجاج کې شرکت کوي. ډېره مننه.